خو ستاسو ذهن کې وي یعنی دا مضمون شروع شوی د هغه ځای نه کوم ځای کې چې الله جل شانه یعنی مؤمنان منې کړي د دې خبرې نه چې تاسو به د اهل کفر چې کم کافران دي دې سره به تاسو تعلق نه ساتئ هغه د زړه محبت والا د هغې چې کوم حقوق دي د کافرو په مونږ باندې هغه به مسلمان د هغې خیال ساتي په هر حالت باندې لکه په حالت د جنگ نابالغه ماشومان زنانه بوډاګان د دې به خیال ساتل کېږي که دی د جنگ نه لرې وي دغه حقوقو نه علاوه که مطلب غریب دی تنگ دسته دی ضرورتمند دی حاجتمند دی داغه د زکات نه علاوه داغه ضرورت هم پوره کولی شي یا مطلب یعنی کاروبار دی کاروبار هم اجازت دی لیکن کفارو سره د زړه د محبت چې کم تعلقي چې مسلمانان مؤمنان په خپل مې کم ساتي نو داغه بالکل اجازت نشته داغه متعلق الله پاک په قران پاک کې یعنی ډیر زینو کې سخت لهجه استعمال کړی دا لا يتخذ المؤمنون الكافرين الاولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء مؤمنان بس سوی د مؤمنانو نه کافران دوستان نه جوړي کچا مؤمنان پرې خپل کفار سره دوستانو کا فليس من الله في شيء د الله په نسبت باندې په ایس دین باندې نه دی د دوه الله په مس کې ایس تعلق نشته یعنی سخت لهجه الله استعمال کړی دي نو دغه هغه کفار چې کوم مسلمانانو له تکلیفونه ور کوي د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي د مسلمانانو د قران توهین کوي د دې د پیغمبر توهین کوي دې سره جنگونه کوي چې کم کفار دې سره جنگ کوي هغه کفار سره دې امداد مدد کوي د اسلام د ختمولو کوشش کوي دغه قسمه کفار سره بالکل امداد سره دا بایکاټ ته اس قسم مسلمانان به دې سره دا تعلق نه ساتي هغه وجه الله ذکر کړي وا چې مطلب کله دې وس او شو کنه دې پتا سو باندې د یوې خبرې سرپنه کوي تیر شوی دا مضمون دی د خپل ګوتی چې تاسو په تکلیف باندې او دې تاسو په تکلیف باندې انده تیر شوی دی ان تمسسکم حسنه تسؤهم چې کله تاسو ته ورسیږي غړي دې د ډیر تکلیف کیږي و ان تصبکم سیئه که تاسو ته ورسیږي تکلیف یفرحوا بها ان دې بیا په دې باندې سکه خوشالیانی کوي لکه وګورئ کنه د فلسطین په مسله کې دا ټول کفار څومره غلي ناشتي بلکې هغه امریکا چې ټول عمر د امن او چې کم ملک په چا باندې ظلم کیږي هغه د پاره د امن او هغه د پاره مطلب امدادي سامان سیلابونه راشي د پاره امدادي سامان زلزلې راشي امدادي سامان نن فلسطین خلاف چې اسرائیل جنگي کل ګرد اسرائیل امداد مدد کوي داغي اسلحه داغي حالانکه یو څو ورځې مخکې تاسو کتلی د امریکای یو پایلټ چې ځان ته اور ورته کو هغه ظلم ضرور نشم برداشت کولی نن څه شو امریکا نن دغه من خبرې څه شوې ولی الته ظلم په مسلمان کېږي ځکه الته ظلم په مسلمان کېږي د وجه کفري دنیا سره غل د استرالیا کل کر دغه امداد مدد کوي نور کفري دنیا کل کر دغه امداد مدد کوي یو واحد مو مسلمانانو چې د فلسطین لپاره आवाज هم نشو لګولې مدد هډه رغټه خبره ده وایي نو دا یو مضمون تیر شوی الله جل شانه یعنی دا ګوره غضوا علیکم الانامل من الغیظ دی تاسو دومره غصې د کافر چې دی د خپل ګوتی چې پتا سو باندې د انډیا د بت پرستو تم خیال ني په دې مسلمانانو باندې چې میاشت رمضان راشي څومره ظلمونه کوي کچرته په خوا علالیدو باندې سو مسلمان ولیدو مسلمان ټوکړي ټوکړي کوي کله ول جمعهتون رواني کله ول فصلونه سوځي کله مثال کې تو پر ان جمعې مونږ دینو راځي پولیس په راشي آرمي په راشي وهي ټکی نو دا کفار ستاسو الله وی کلم د ستاسو مطلب لکه څه نشي کولی انده ستاسو مرګري نشي کېدی لکه الله پاک فرمای یعنی لا یألونکم خبالا دي تاسو باندې ایس سر پنه کې د تکلیف ایس د تکلیف سر په در باندې کوي ودو ما عنتم او دي تاسو مشقت خوخی پاکستان کې سیپیک مسله وکنه کفری دنیا راجم شو او پاکستان مسلمانان دي ترکیب او تملو شي راشه غد سیپیک مسله ته یوړ پته یې چرته لاړه یعنی مطلب لکه د سره مطلب چې د دې پکې سفیده نه کنه دی مسلمان تر دوستانی لاس نه ورګدی دا قرآن دا بیان دی بیا کله چې الله دا بیان وکړو دې بیان لپاره الله پاک دوه خبرې ذکر کړې وي و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا کچې تاسو په دین باندې ثابت قدم یې کنه او دا الله د احکاماتو خلاف ورزي نه کوي دین باندې ثابت قدمه کې ارسر علل
او وتتقوا د الله د نافرمانی، یعنی مطلب دین باندې کلکېدل او د الله نافرمانی پرې خوستل. لا یضرکم کیدهم شیئا، د دې کفارو تکلیفونه، د دې کفارو سازشونه تاسو له هیڅ تکلیف نه درکوي. دا یو خبره شوی وه. د دې د وضاحت لپاره الله پاک پوره د 3 پاڼې آیاتونه الله د احد متعلق بیا نازل کړل چې احد کې یعنی مطلب مسلمانانو ته تکلیف رسیدلی هم دې کفارو تکلیف رسولي، ولی مسلمانانو نه کمزوري راغلی وه. یعنی څومره چې مسلمانان په دین کې کمزوري وي هغومره کفار په دې باندې سي دا به غالب وي، او څومره چې مسلمان د الله په دین باندې کلک وي اگر کدی لږ وي وسایل نشته اسباب نشته نو الله په دې له غلبه ورکوي. الله په بدر کې 50,000 فرشتې راکوزې کړي، په احد کې الله سکینه نازله کړه، د دې کفارو په زړونو باندې الله روب واچولو. دا د الله امداد مدد وي. نو دلته الله پاک یعنی دا مضمون شروع دې ځای پورې بیګا آیتونو پورې مطلب لکه خبر رسېدلی وه. دلته الله جل شانه چې مطلب اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکا چې پیغمبر د دې دومره هر څه نه پس مطلب لکه دا کفار پتا ایمان نه وروړي، ستا خلاف سازشونه یعنی دا نه پرېږدي، تا له تکلیف، ستا ملګرو له تکلیف او د دین خلاف او دا مطلب دین بدلول او دا رنګ تحریفات سسم اے پیغمبر دی وکړل. اے پیغمبر ته پریشان کېږه ما. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. بیګا اخري آیات کې چې پیغمبر کدی تا تکذیب کوي د دومره ارسنه پس هم د دومره معجزاتونه پس هم د دومره واضح مضمون نه پس هم د دې زرګونو کال وړاندې واقعیات بیانولو نه پس هم او استاد اعلی معجزات لیدونه پس کوم دي ستا تکذیب کوي پیغمبر پریشان کېږه ما. تا نه مخکې کله داسې نه دي شوي چې نبي راغلی دی پوره امت په ایمان وروړي، کله داسې نه دي شوي. د هر دور کې د هر نبي تکذیب شوی دی، حالانکه هغه انبیا واضح کتابونو واضح دلایلو او کل کر مطلب روخانه کتابونه وروړو، دې د وجه پیغمبر پریشان کېږه ما. ولی یو ورځ را روانه ده، یو ورځ را روانه ده، د دې ټولو خبرو حساب کتاب وکړو. دنیا کې الله حساب کتاب نه کوي چې دنیا دارالعمل ده، دنیا دارالعمل ده. الله جل شانه په دنیا کې حساب نه کوي. بعض اوقات نو نن مې باندې الله معافي کوي په یو باندې الله پاک بعض اوقات نیول وکي. لکه قرآن دا مضمون ذکر کوي ويعفو عن كثير، مون خود ډېرو ګناهونو تاسو ته مغفرت کوو بخښنه کوو. بعض اوقات الله په نن مې باندې معافي کوي، په یو باندې الله رانیسي. ایوم داسې نه چې بالکل صفحه هسته نه ختمه کی، نه په مسلمانانو باندې هغه یوم دی د پاري چې الله ځان ته متوجي کی. مسلمان باندې کوي یو تکلیف الله راولي، نو نن مې ګناهونه وت الله معاف کړي، داغه تکلیفونه په الله نه راولي. هغه یو د وجه چې الله کله زلزلہ راولي یا طوفان راولي یا مثال کې طور پر بل د آفت مصیبت راولي. په دې کې مقصد د مسلمانانو چې الله پاک یې سګي ځان ته متوجي کی. ځکه قرآن پاک دا یو عجیب قاعده او قانون ذکر کړ دی. الله پاک فرمایي کله چې قوم نافرمان شي نو مونږ په تنګي راولو، قسم طریقو سره تنګي. دې د پاره چې دې مونږ ته مینت زاریو کې مونږ ته عجزیو کې د خپل نافرمانی پرېږدي. وې دې کې دې سره ټیک نشي کنه، بیا په مونږ بدی باندې فراخي راولو. فراخي سره پر راولو چې دې زموږ د نعمتونو شکریا ادا کیو، زموږ اطاعت او فرمانبرداري ول جوړ شي. وې دې چې بیا په دې نعمتونو کې امداسي نشي کنه، نو بیا په دریم ځل باندې بیا الله پاک وي خپل عذاب نازلوم چې د صفای هسته نه بیا ختم کم. اگر یو انسان په تکلیف باندې ناراضي، پر راحت باندې ناراضي، نو په کوم حالت الله تعالی راځي. دغه یو انسان باندې اتمام حجت وشي، الله په تکلیفونو راولي ماته متوجي شي، الله په فراخي راولي ماته متوجي شي. چې کله دې په تنګي کې الله ته متوجي نه شو، په فراخي کې الله ته متوجي نه شو، نو دا صفت الله قرآن کې د کافر ذکر کړی دی. د کافر دوی خوینه الله ذکر کړی دي، وسره د مسلمان هم دوی خوینه ذکر کړی دي. کافر په فراخي کې غافله، فراخي د غافله دی، تنګي د نو امید دی. ځکه د کافر چا نو امید دی. د دې په مقابله کې مسلمان باندې تنګي رااله او د خپل رب نه به امید ساتي. ا تنګي کو په هر صورت کې به بیمارو د کو په کاروبارونو د کو په هر څه ده، دی به د خپل رب نه امید ساتي چې کم رب دا تنګي راوستي دا رب به زماره تنګي ختمي. او چې کله فراخي ده نو دی به الله ته وي الله فراخي ستا طرف نه ده، نو دی نورم عبادت له زور ور کوي. زما به خبر باندې پیښ وي د مسلمان علامت څه دي؟ په فراخي کې څه؟ شاکر. په فراخي کې شاکر او په تکلیف کې صابر. شاکر او صابر. او کافر په فراخه کې غافله او په تنګه کې نا امیده. دا الله
قرآن کې د مسلمان او د کافر فرق ذکر کړی دی. هر سړی د خپل ځان ته سوچو کې دلته الله جل شانه چې مطلب د څه ورځ نه ده چې به د هر چا خپل خواهه د څه وکړل او بس څه وکړل، پیغمبر خبره نه مني، دین نه مني، شریعت نه مني، الله نه مني، عبادت بندگی نه کې زندگی تام تیر کړي او کسم تیر کړي چې هغه الله منلو، د الله رسول منلو، ایمان یې مروړو، عمل صالح هم کول، مشکلتونه مرشکول ادوان مړ شولو کیسه ختم شوه. نه 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 د څه خبرې نه دي. د نافرمانیانو دپاره مونږ جهنم، د فرماندارو دپاره مونږ جنت، او د الله په نسبت باندې ټولو نه لویه کامیابي ده. دا قرآن کې دلته الله پاک د کامیابۍ معیار دلته الله ذکر کړی دی. او بیا الله پاک چونکې د احد مسله باره کې د آیتونه نازل شوي، نو الله پاک مسلمانانو ته یو طریقې کار هم ښیي چې مطلب اے مسلمانانو، اے د نبی علیہ السلام د زمانې مسلمانانو، اے قیامت پورې راتلونکو مسلمانانو، یعنې څنګه چې په احد کې د کفارو مسلمانانو ته تکلیف رسولی دی، داسې یعنې بعض اوقات حالات واقعیت پر راځي دا کافر به تاسو تکلیفونه در رسوي، دین به تاسو تکلیف دی خبرې اورئ، دی به تاسو دین پورې استهزا کوي، ټوکې به کوي، تاسو به مطلب لکه څه کوي، یعنې په دغه وخت کې به هم تاسو یعنې د بېدینۍ نه کار نه اخلئ، بلکې دغه ټایم هم تاسو په خپل دین باندې ثابت قدمه، په دغه وخت کې چې تاسو ته مطلب لکه دین کوم حکم کوي که نه، په هغه حکم باندې به کېږي، څه کېږي، انده به چلېږي. که ستاسو خیالي ستاسو د وضاحت دپاره چې تاسو ښه طریقې سره په دې باندې پېښ شئ، یعنې مطلب په ظلم کې به مونږ شریعت ته ګورو، په ظلم کې به مونږ شریعت ته ګورو. څه مطلب لکه احادیثو کې چې کوم د جهاد اصول ذکر شوي دي او قرآن پاک کې چې کوم د جهاد اصول الله ذکر کړي دي، مخکې را روان دي 15 سپاره کې براشي د جهاد اصول الله ذکر کوي، چا سره جنگ بکې، چا سره بنه کې، کم کفار سره بکې، کم کفار سره بنه کې. په دغه اصولو کې په کافر بوډا باندې، کافر دی خو د ګیره سپینه ده، د بس نه ویل کېږي، زنانه ده که دا د جنگ میدان ته نه ده راغلی، دې ته بس نه ویل کېږي، نابالغ ماشومان دي دی د بس نه ویل کېږي. یعنې په حالت د جنگ هم که د مسلمانانو ماشومانې وجلي وي، د مسلمانانو بوډاګانې شهیدان کړي، د دې زنانې شهیدانې کړي دي، لیکن چې کله دا مسلمانان ور مخکې شي که نه دغه کفارو سره په جنگ میدان کې، نو مسلمانان به په دغه ځای کې د شریعت خیال ساتي چې دې دریو ته بس نه وایي، که چې د دې جنگ ته نه راځي. ها البته که دې جنگ ته راغلی یو سپین ګیری دی میدان جنگ کې د مسلمانانو ته په مقابله کې، بیا ته دا سر ته نه بیا ولی، که زنانه ده بیا د هغې خاطر هم نشته. مثال کې دومره هغې داسې ماشومان ټرین کړي، مثال کې نن سبا خو جدید دور دی، برما کې به تاسې یو ویډیو کتلي که نه، ډېر ما ته چنګیز خان زمانه را یاده شوه. چنګیز خان زمانه کې مسلمانان دومره بزدله شوي وو که نه، ولې دین نه چې څومره مسلمان لرې کېږي دی بزدله کېږي، دین نه دومره بزدله شوي وو که نه، دومره بزدله شوي. تاریخدانو لیکلي دي وی چنګیز خان چونکې د حد درجې ظلم کولو، که په یو علاقه کې به یو مسلمان هم د ده لښکر والا پسې چغه مو والا یا به د ده لښکر پسې یو کاڼي مو ویشتو، هغه لښکرې به رالې دا پوره علاقه به اتر بتر کو، ګیر چاپېره به یې دنه څه کړل، د کورونو ته به تیلي ورته کو، دا مسلمانان به یې ژوندي سوځول. 3.5 کروړه مسلمانان دا د چنګیز خان سوځولي. ولې مسلمانانو د دین نه لرې شوي، چې دین نه لرې شول بیا بزدله شول. نو یو 19 مسلمانان وي په لاره باندې روان وو، وایي د دې منګول قوم یو ښځې به ته ویلې چنګیز خان د ده لښکر د یو خنزیر ښځې ورته ویلې تاسو دلته ودرېږئ ښه زه کور ته ځم چاړه راوړم کو خوځېدی خیر به مني. هغه مسلمانان الړه چېدل، هغه زنانه لاړه کور نه توره راواغسته او دا 19 مسلمانان د شهیدان کړل. چې مطلب لکه دې غریبانانو دومره هم غږ نه کولو. د برما کې ما یو ویډیو کتله، ما ته چنګیز خان زمانه راشوی، داسې یو 15-20 مسلمانان په قطار کې نولي، دی کې سپین ګیري هم دي، ماشومان هم دي، الکان هم دي، او داسې د یو 2 کالو ماشوم له تماچه ورکړې ده، هغه راځي په نمبر او دا غریبانان داسې ناستي نه ولا لاسونه تړلي دي، نه ښه نه بد، تاسو هم کېدای شي بعضو ویډیو کتلي داسې لاسونه داسې ناستي، راځي په تندي د تماچه ږدي او ډز 19 واړه، یعنې څومره چې په قطار کې ناستي ټول به له اولي. مطلب لکه د کافر د 2 کالو ماشوم زمونږ 60 مسلمانان، لیکن غریبانان مطلب سم نشي کولی. د هغې یعنې دغه طرف نه علم چې مطلب لکه دا د بزدلۍ دور دی، دغه طرف به یې والو چې د الله په دین دغلته هم ثابت قدم وو، شهادتونه یې ورکړل خو د الله د دین نه ونړېدل، قربانۍ ورکړې خو د الله د دین نه ونړېدل. خو اسلام موږ تاسو ته حکم کوي چې مطلب
یعنی د کفارو په مقابله کې به تاسو لاس نیولې نه کېږئ، د کفارو په مقابله کې به تاسو لاس تړلې نه کېږئ، د کفارو په مقابله کې تاسو به خوله نه چپ کوئ، جنګېږئ به چې څومره وس کېږي جنګېږئ، اگر که تاسو ټوکړې ټوکړې ول تاسو شهیدان ورې نه شئ. دلته الله جل شانه مسلمانانو ته چې مطلب لکه څه کوي تلقین کې تاسو ګورئ وته وی کل نفس، هر یو کس، هر یو نفس ذائقة الموت، یعنی سکون کې دی مرګ لرا، هر یو نفس په د مرګ ذایقه سکی، یعنی مطلب هر چاله به مرګ راځي، کاغه نبی دی کو ولی دی، کاغه فاسق دی کو فاجر دی، یعنی په دنیا کې هر قسم خلک ملاویږي، څوک د الله نه انکار کوي، څوک د رسول نه انکار کوي، څوک د قرآن نه انکار کوي، څوک د آخرت نه انکار کوي، خو د مرګ نه هیڅوک هم انکار نه کوي، ځکه ټولې په خپل سترګو باندې نو کل نفس، هر یو نفس ذائقة الموت، سکون کې دی مرګ لرا، یعنی د مرګ بول راځي، و انما یقینا توفونا، پورا پورا بدر کول کیږي تاسو ته اجورکم، اجرون تاسو بدلې تاسو یوم القیامت، پرز د قیامت، یعنی هر چاته به داغه د عمل بدله ملاویږي، نو سبا کیږي د عمل بدله به ملاویږي، نو سبا التا نو فمن زهزها، سوک چې بچ کړی شو عن النار، د جهنم د اورنا، و ادخل الجنت، او داخل کړی شو جنت ته، فقد یقینا فاز، دا کامیاب شو، دا څه شو، دا کامیاب شو. او د کامیابی معیار الله څه ویلی دي چې کم ځای نه بچ شو، کم ځای نه بچ شو جهنم نه، او کم ځای ته لاړو جنت ته، دا کامیاب شو. راشه مونږ له راشه، صرف مثال کې دل صرف یو در کوم، باقی تاسو ځان له سوچ کوئ. یو سړی غټ سودخور دی، سودخور د سود په اډه باندې ناسي، د سود نظام چلی لګیا دی، په خپل هم ښه اعلی سیټ باندې دی، اعلی عہده باندې دی، بچیم خسته غټ غټ گاډو کې دي، اعلی تعلیمونه وکړل، خسته کورونه دي، گاډي دي وسره، او دا ظالم یو منظم نه کوي، نه چې د خدای یو حکم پیژني. زموږ معاشره کې خلک څه وایي، سړی بچی کامیاب کړل، سړی څه شول، ځانیم کامیاب کو، بچیم څه کړل. حالانکه سودخور ته د الله اعلان جنگ دی، د الله او د الله رسول ته څه دی، اعلان جنگ دی. اوس ګوره مونږ دغه ته کامیاب وایو، قرآن دته کامیاب وایي چې جهنم نه بچ شو او جنت ته لاړو، نو په سود به انسان د جهنم نه بچ، په سود باندې هو بدی د جنت نه بچ شو جهنم ته لاړو. نو دا دلته چې دا موږ ته پسخیږو، موږ یې سړی کامیاب شو، دا ناکام دی که کامیاب دی؟ دا ناکام دی. ها هغه فقیر، هغه ملنګ چې د الله عبادت بندگی کی، د الله په دین باندې قائم دی، د سره نه گاډی شته، نه بینک بیلنس شته، او د موس کولو، قرآن تلاوت کولو، ذکر کولو، حرامونه ځان ساتو، شراب خوري، بدکارونه ځان ساتو، او خپل رب راضی کو. اگر که په معاشره کې د چا عزت نه کولو، چا ته د واده وینا نه کوله، چا ته سلام نه کولو، چا په اعتبار نه کولو، چا ورله قرض نه ور کولو، چا مطلب سلام وته نه کولو، چا ته په درون نظر باندې نه قتل، خو د خپل رب راضی کړو او د جنت ته لاړو، جهنم نه بچ شو، دا کامیاب دی که ناکام دی؟ تاسو وایئ کامیاب څوک دی او ناکام څوک دی؟ الله په نسبت باندې کامیاب او ناکام دادی ها. ومل حیات الدنیا، نه دی ژوند دنیاوی الا متاع الغرور، مگر دا خو د دوکې سامان دی. غرور دوکې ته وایي، متاع سکې ته وایي. متاع ادګمار هغه غټ دیګ کې هغه سمسې دې څه وایي که نه داسې کې، نو دې ته څه وایي، یعنی مطلب دې د دې نه څه کوي، د پوره دیګ اندازه کوي، یعنی مطلب دا صرف سکه د دنیا 70 سال، دا خو سکه د صرف د آخرت یو رس 1000 سال ده. څومره 1000 سال ده، او زندگی څومره ده، د پوره دنیا کو د غنمو دانو ډکه کې زر کاله پس یو مارغه راځي، یو دانه اوچتای، یو ورځ به درته راشي، دا دانې به ختم شي، خو آخرت زندگی نه ختمیږي. تاسو رښتیا وایئ د 70 سال څه حیثیت پاتې شي چې د هغې یو ورځ 1000 سال ده، او ژوند عربها سال، عربها سال، عربها سال نه ختمېدونکی، نو څه حیثیت دی د 1000 سال چې یو ورځ شي. که دلته مطلب لکه د یو کس 100 کاله زندګیم شي، نو 100 د 1000 سویمه ده، 100 د 1000 لسمه ده، 100 د 1000 څه ده، لسمه ده. حالانکه د یوې ورځې مطلب یو ساعت هم زموږ 100 کاله زندګي نه جوړېږي.
نو داسې دي چېرته مطلب لکه الله پاک چې چېرته خیال کوئ د آخرت نقصان ونه کې ژوند دنیاوي خدا خو د دوکې سامان دی لتبلون خامخا به اورې ای مؤمنانو ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې مسلمانانو ای قیامت پورې راتلونکي مسلمانانو لتبلون خامخا به ازمیخ کولی کېږي ستاسو فی اموالکم ستاسو په مالونو کې و انفسکم ستاسو په نفسونو کې الله به ازمیښونه راولي په مال سره په جان سره ولا تسمعن او خامخا به اورې تاسو من الكتاب من الذين خلقنا اوتوا الكتاب چې اهل کتاب دی يهود نصارا من قبلكم استاسو نمخکې ومن الذين خلقنا اشركوا چې مشرکان دي یعنی اهل کتابو کې يهود نصارا او مشرکان خامخا به تاسو اورې د دینه اذن کثیرا ډېر د تکلیف خبرې ووري دی نه منې کېږي په هر دور کې مطلب لکه دی مسلمانانو له تکلیفونه ورکړي دي په مختلف طریقو سره و ان تصبروا وتتقوا که چېرته تاسو صبر کوئ او پرهیزګاري کوئ صبر او پرهیزګاري دي نه وایي چې بس لاس په لاس کېدو کښېنه ګوره ورته نه ان تصبروا دین باندې ثابت قدمي او په دین باندې ثابت قدمۍ کې مطلب لکه بیا څه دي بیا هر ټولې خبرې دي هر اعتبار سره یعنی په دین باندې ثابت قدمي وتتقوا او د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل نو دا بسی فإن ذلك یقینا دا من عزم الامور د لوی همت والو ندی یعنی مطلب صبر په دین باندې کلکوالی او د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل دا دوه خبرې من عزم الامور دا د لوی همت والو د خلکو کار دی چا کې مطلب چا همت لوی وي او چا مطلب حوصله لوي د چا صبر لوي وګوره د حدیبیه په مقام باندې الله د پیغمبر حالت وګوره کنه چې نبی علیہ السلام وی بسم الله الرحمن الرحیم نه موږ الله الرحمن الرحیم نه منو رحمان او الله رحمان الرحیم دې نه میټوکل بیا وی دا موعده ده په مابین د محمد رسول الله او د سرداران مکه نه مو خدای رسول الله نه منو صرف محمد بن عبد الله ولیکا د الله پیغمبر سره دغه مؤمنه ګوره حالات دي کنه بیا وی تاسو به دې کال عمره نه کوي د الله پیغمبر سره دغه مؤمنه حالانکه د الله پیغمبر احرام چولې دی یو نیم زر صحابه احرام چولې دي هم په دغه صلح حدیبی مقام 3 میله د مکې نه بهر یو میدان دی الته د الله پیغمبر خپل قرباني وکا او سوکړل یعنی الته سرونه خورل الته نه احرامونه بدل کړي واپس مدینه ته واپس رالل حالانکه د الله د نوم نه الله رحمان رحیم ختم شوی دی د محمد صلی الله علیه وسلم نوم نه رسول الله ختم شوی دی عمره ته ندی پرې خوسته او صحابه یعنی هغه عمره ته ندی پرې خوسته او موعده به ورکړې وکړو تاسو نه مونږ له درغلو یعنی زموږ یو کس درغلو مونږ به واپس راکوي کو تاسو له مونږ بدل نه درکو یعنی دومره سخت دفعات په لګیدل چې کله نبی اسلام د صلح حدیبی میدان نه واپس مدینه ته روانيږي الله پاک آیات نازل کو ان فتحنا لك فتحا مبینا مونږ تعالی ډېر ښکاره فتح درکړه سمدل درکړه ظاهری حالت د سدي شکست ظاهری حالت د سدي چې د الله رحمان رحیم نومې میټو کړی دی محمد رسول الله نه رسول الله میټو کړی دی مسلمانانی عمره د پرې نخول سخت دفعات په لګول ظاهری شکست د ظاهری حالات د شکست دي لیکن الله پاک فرمای ان فتحنا لك فتحا مبینا بای د څنګه فتح مبینا را فتح مبینا د سیدا چې دا شپږم کال دی او د پوره دنیا د مسلمانانو تعداد چې دی نو دا یو نیم زر دی څومره دی 1500 ورپسې وم کال اتم کال د مسلمانانو تعداد 10,000 دی څومره دی 10,000 دی ورپسې بیا یعنی 9 هجری او 10 هجری چې د الله پیغمبر حج لذي نو 1,24,000 د مسلمانانو تعداد دی یا مطلب 13 سال د مکه او شپږ کال د مدینه 19 سال کې د مسلمانانو تعداد 1500 دی او شاته سلور کالو کې د مسلمانانو تعداد 1,24,000 دی دا غو چې ان فتحنا لك فتحا مبینا مونږ ته فتح درک ولی دروازه د اسلام کولو شو وایي نو ډېر خبرې بداسي چې به زمو سمجھ کې یو شانتی وي لیکن د الله حکم به دغه خلافي نو څه ته وګورو الله حکم ته وګورو خپل ذهن سوچ ته نه ګورو الله جل شانه دی مونږ تاسو د جهنم نو ساتي الله مونږ جنت الفردوس الله زموږ نصیب کړي الله دا خبر زموږ به سمجھ کې راولي الله دا خبر زموږ به سمجھ کې راولي چې زموږ اصل زندگی الله غا آخرت دی د ژوند دنیاوي دا هو عارضی ده
دا خو الله لوبي ټوکی دي. الله کله نه چې دنیا تا پیدا کړې ده چرته دی وته د رحمت په نظر نه دی کتلې. الله دغه دنیا پسې مونږ وړاندې یو، دغه دنیا پسې مونږ لیونی یو، دغه د دنیا مونږ مجنونان یو. دغه دنیا د حاصلولو پسې شپه ورځ یو کړې ده. دغه دنیا په حاصلولو کې مستاد احکاماتو پروانه ده ساتلې. دغه دنیا په حاصلولو کې الله مونږ اخرت یې کړې دي. دغه دنیا په حاصلولو کې مونږ د رور وینې توي، او دغه دنیا په حاصلولو کې الله نن کې نه بغضونه حسدونه دشمنې دي. الله دغه ذلیل دنیا چې چرته تا د رحمت په نظر نه دی کتلې، مونږ په آخرت ځان له تباہ برباد کو. الله ته موسی د دې خبره فکر پیدا کړي چې موږ خپل آخرت جوړ کو. او الله څنګه چې دنیا ته تا د رحمت په نظر نه دی کتلې، الله چونکه موږ هوستا بندگان یو، الله دا دنیا دارالاسباب ده، نو دنیا د پاره الله دنیا دارو ته مو محتاج کوا، دنیا د پاره چاته مو محتاج کوا، دنیا د پاره مذلیل کوا، دنیا د پاره مرسوا کوا، او دنیا د پاره الله موږ مستړی کوا. د خپل دین خادمانم لره، د خپل دین خدمت کوونکم لره، او د خپل دین زده کوونکم لره، او د خپل دین خورونکم لره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.